ستا بنیادی حقوق څه دي؟ د آئین کم آرټیکل ستا د بنیادي حقونو تاله ګارنټي درکوي. په ګلګت بلتستان کې په دې روان الیکشن کې د کوم حقوقو پامالي کیږي، د آئین کم آرټیکلز ماتیږي او نور اهمې خبرې دا به موږ نن زده کوو. د آئین آرټیکل 15 تا ته ګارنټي درکوي چې ستا په نقل و حرکت باندې بغیر د څه وجې نه قطعا نشي لګېدی، ته په پاکستان کې هر ځای ته تللی شي. آرټیکل 25 تا ته دا وایي چې ټول شهریان چې دي دا به د قانون په نظر کې یو شاني، دوی ته به قانون په نظر کې دوی ته یو شان کتلی کېږي، دوی ته به یو شان حقوق حاصلي. او آرټیکل 17 تا ته دا ګارنټي درکوي چې ته په هره سیاسي پارټۍ کې شاملېدی شي، ته هره سیاسي قسمه منډه ترړه والی شي، هلې ځلې کولی شي او ځان له سیاسي پارټي جوړولی شي او نور د سیاست په حواله سره آرټیکل 17 دا تا ته ګارنټي درکوي. خو د بدقسمتۍ نه د میډیا ریپورټس مطابق په ګلګت بلتستان کې چې کوم روان الیکشن دی نو د دې درې واړو آرټیکلز کولاو پامالي کیږي او د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نور ټولو سیاسي لیډرشپ ته دا اجازه شته چې هغوی سیاسي هلې ځلې وکړي، کارنر میټینګز وکړي، جلسې وکړي، د هغوی مشران راشي او د پاکستان تحریک انصاف ورکرز د هغوی مشران د هغوی په سیاسي مهم کې بې ځایه روړۍ پکې اټکوي او هغوی د سیاسي مهم نه منع کوي. دا کولاو د پاکستان د دې آئین د دې آرټیکلز د بنیادي انساني حقوقو دا پامالي ده. د دې غندنم کو او د آنریبل سپریم کورټ چې کومې مهمې فیصلې دي او کوم رولز دي چې سپریم کورټ بار بار دا ویلي دي چې لایک should be treated alike and no person shall be prevented from an act which is not forbidden by any law of Pakistan. اوس دا د دې رولز کولاو خلاف ورزي د دې وجې نه پاکستان ټول شهریانو ته دا حق حاصل دی چې دوی ته د خپل مشر د چناولو لپاره کولاو فضا ورکړی شي. دا د عوامو خوښه ده چې دوی چاله ووټ ورکوي، دوی خپل بنیادي کم خپل حق استعمالوي او دوی د خپلو حقونو د پوره کولو لپاره هېڅ قطعا په دوی باندې لګول نه دي پکار. وما علینا الا البلاغ.